عرض می دا کولو زما عزتمندو چې مختلف فتنې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشګوئی ورکړي د زمونږ په دې قرن په دې زمانہ په دې صدۍ کې هغه ښکاره شي. د دې فتنو نه ځان بچ کول دا انتهایی ضروری دي او چې کوم سړی د دې سره واسطه ساتي نو الله جل شانه دې زمونږ د ایمان زمونږ د جان زمونږ د اهل و عیال حفاظت وکي هغه پکې مبتلا کی. داسې فتنې ده تاسو وګورئ مخکې اجتماعیت په مسلمانانو اجتماعیت او د هر یو کلی د هر یو قوم د غي تهذیب د غي ثقافت د غي لباس د غي جبا د غي ناسته ولاړه دا به جدا جدا و. سړک رالو سړک خشه دی بد شی نه دی کوم سیس کې چې فیدی ډیری نو هغه د پرېښو کافل دی هغه برداشت کولی شي فیدې پکې ډېرې دي لیکن دې سره سره د خلکو تګ راتګ ډېر شو د یو علاقې نه بلې علاقې ته هغه څیزونه ورو ورو ختمېدل. بیا چې کله ریډیو رالو بیا هغې سره نور په دې څیزونو کې فرق راغلو. بیا چې کله ټلویزیون رالو بیا خلک نور یو شو. اوس نن سبا موبایل دی د غره په سوکه کې چې کوم کلی دی هلته کې چې کوم هلک او جینۍ په یو کور کې وخت تېروي د هغوی لباس او پوشاک او ناسته ولاړه د انګلینډ او د برطانیې او د امریکې د خلکو سره یو شي. هغه فیشن هغه خبرې اترې هغه ناسته ولاړه دا یو شان شو. دا د دجال یو نیټورک دی چې دا خواره شوي. بیا رستو داسې دې حد ته دا خبره لاړه د موبایل سره چې د مور او پلار سره د اولاد کوم تعلق هغه په منځ کې پاتې شو بیل شو. اولاد د مور او پلار نه ځان نه خبري مور یې سترګې چې دا بچی به ما سره خبرې وکړي لیکن بچی د موبایل سره لګیا دی هغه مور او پلار سره اوزګار نه دی چې خبرې